احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا د خلکو دا ګمان دی چې بس مونږ په ژبه باندې کلمه د لا اله الا الله ویلې ده او مونږ به په دې باندې پرېښودی شو وهم لا یفتنون او په دې باندې به ازمیښتونه او تکلیفونه نه راځي. مطلب دا دی چې په دین اسلام کې به تا ته تکلیفونه مصیبتونه میلاویږي، صرف په دې خبره باندې ته نشي پرېښودلی چې ته ووایې ما ایمان راوړی دی او بس اخوا به نور تکلیف نه رارسي. تکلیفونه به رارسي. الله تبارک وتعالی فرمایي مصیبتونه به رارسي، صرف په دې خبره باندې نشي پرېښودلی چې ته ووایې ما ایمان راوړی دی. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نو په دین اسلام کې تکلیفونه به میلاویږي، مصیبتونه به میلاویږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبرئیل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره. نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت ته لاړو نو جنت وکتو او داغه نعمتونه او داغه خوشحالي ولیدلې. نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالی تینا تپوس کو جبرئیل جنت څنګه وو؟ نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله ته دې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه به خامخا دې جنت لپاره تیارې کړي ته به ځان را رسي. داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور به ځان دې جنت لرا رسي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمای وې د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلې نه دي وګونو اورېدلې نه دي او د یو انسان په تصور کې داغه خیال هم نشي راتلی. د انسان په زړه کې داغه تصور او خیال هم نشي راتلی. داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړي. نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الله دا کوم نعمتونه چې په جنت کې دي کوم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت ته ځان را رسي. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایلی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه. جهنم وینا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو، د جهنم هغه بړکای ولیدله، د جهنم هغه غصه ولیدله، دغه عذابونه ولیدل. چې واپس راغی الله ته د جهنم متعلق چې د چا وګونو تم د دې خبر ورسېدو چرته به د جهنم ته غرانش چرته بم دی جهنم ترانش. بیا ورته الله تبارک وتعالی او فرمایلی جبرئیل اوس لاړ شه بیا د جنت تماشا وکړه. ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي. نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کوم اعمال دي د جنت د تلو کوم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي. دې جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې د جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي. څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي. لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه
دا به چې ته وایي ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي او ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لاندې لاندې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلل ښه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله دله یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځانو نشي رسولی نو وی الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پې اوچتې کړي د دې درجې پې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي خو دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی تکلیف پې راغی د په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبی هم ستا د طرف نه ده بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل که الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل که که نبی علیه الصلاة والسلام خو فرمایل زه که وږی یم خوشحاله یم او که په ګېډه موړ یم خوشحاله یم ځکه چې په ګېډه باندې وږی یم که نه نو د الله تبارک وتعالی ته دعا کوم الله ته عاجزي کوم او که په ګېډه باندې موړ یم نو د الله شکر ادا کوم خو به هر حال موږ خو لا دغې درجې ته نه یو رسېدلي که نه په موږ باندې چې کله مصیبت راشي موږ له پکار دي چې موږ وایو الله دا مصیبت ستا د طرف نه راغلی دی الله دا مصیبت به رانه ته لرکوي الله دا رانه لرې کړي زه د دې برداشت نشم کولی دا مصیبت راله په خوشحالو بدل کړه د الله نه به داسې سوال کوي ښه بدې ردې به نه وایي نو په دنیا کې به تکلیفونه راځي ځکه په جنت کې د مسلمان له الله یو ځای جوړ کړی یو مقام جوړ کړی دی هغې ځای ته رسېدی نه شي الله په ده باندې بیماري راولي بل تکلیف راولي دی پې صبر وکړي د هغې صبر د وجې نه الله تبارک وتعالی د ده درجې اوچتې کړي او ګناهونه ترې ختم کړي ګناهونه ترې څه کړي ختم کړي روایت خو راځي چې د انسان په لاس کې غنه لاړه شي غنه که نه په دې ورته هم الله اجر ورکوي په دې ورته هم الله اجر ورکوي چې دته یو تکلیف میلاو شو نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګوره ګرانه ده د الله سودا څه ده ګرانه ده د الله سودا ارزانه نه ده جنت ګټل داسې آسان کار نه تکلیف په برداشت کوي زموږ استاد به فرمایلي دا سدلون خو خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي تکلیفونه به برداشت کوي نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل که نه او واپس راغی وی الله دی جنت ته تله ګران دي صرف ستا په رحم به ورته خلک ځي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و جهنم په څه کې پټ و په مزو کې پټ دی ځکه چې عیاشۍ دي خوشحالۍ دي بدکارۍ دي غلا ده زنا ده بل عمل دی بل عمل دی ټولې خوشحالۍ ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه د هر انسان زړه ګناه غواړي خو ځان به د ګناه نه بچ کوي نو چې ستا زړه څه مني او هغه کوي خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې نو چېرته به ځې جهنم ته به ځې که نه
نو جهنم توش په خوشحالو کې پټ شوی و. نو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله د جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي، دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي، ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي، دې جهنم ته به داخلېږي. الله ته دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي. دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي، ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي، پیغمبرانو ته ورکړي. او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به په تکلیفونه زیات راځي. څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دومره به په هغه باندې څه وي؟ تکلیف زیات وي. الله نو تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و، اوس مې وظیفې شروع کړی مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې هم سمې نه خوري. داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی. نو زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه، هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده، ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي. او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي، دغه مقام ته دې ورسوي. نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړي ده که نه نو د هرې سختۍ سره بیا څه دي؟ خوشحالۍ دي. د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ دي. خو د دین اسلام د پاره دا چې دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا و چې وروسته به خوشحالي راځي. د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړي الله تبارک وتعالی بیا ښې ورځې راوستې دي. تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره که نه. د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ، دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده، د هغې اوسیدونکی و او دی د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و. جیداد هم ډېر و او پلار یې مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې و نو مجوسي و. مجوسی هغه چاته ویل شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلوي، هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د ده پلار مجوسي و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه، د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و. هغې اور نگرانی به د ده پلار کوله، دومره پکې مخکې و. بهرحال جاګیردار سړی پلار و. نو دوی به دی به پټیو جیداد و هغې ته به تو راتو د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه. په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و، عیسایت و، د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و. په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه وه د عیسایانو، هغوی به پکې عبادت کو. نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو. بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې. نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم، زه خو د اور عبادت کوم. هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې، د الله عبادت ولې نه کوې؟ د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه، دومره وخت عبادت وکړو، زه ته دې اور ته خو لاس دم نه کړه چې سیزي دی او که سیزي دی نه. ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو، په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه. ټول عمر دې عبادت وکړو، اوس دې اور ته خو لاس دم نه کوي، نه ده خو سیزم کوي. نو هسې عبادت کوي، سوځي دی او عبادت هم کوي. عبادت د چا وکړم؟ د یو الله بندګي وکړه. بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې. نو ده عیسایت قبول کو.
نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه د وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوته او هلته کې به عبادت کو. پلار یې پې خبر شو، چې پلار یې پې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو. سلمان فارسی رضی الله عنه ډېر زیات ووخو. ته ما ته هم نه ګورې، زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو. ډېر زیات یې ووخو حتی در دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو، چې وی تړو. بهرحال دا هغې عبادت خانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي، په څه طریقه ورته خبر ولېږو. خو ستاسو مین مرکز، ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی؟ زموږ غټ مرکز په شام کې دی. وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم، ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي. هغې ته ویل ټیک ده. بیا څه عیسایانو شام ته تلل، ده ته سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو کو ته راسره ملګری کېږي روان شه. نو سلمان فارسی رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو، په هره طریقه چې ځان یې کولاو کو هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو. شام ته وتښتېدو. چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی؟ د عیسایانو چې کوم غټ عالم دی هغه دلته کم یو دی؟ چا ورته یو تن وښو دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و. ده د هغه خدمت شروع کړه، خپله ټوله کیسه یې ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالدار سړی دی او زه د یو مالدار سړي زوی یم، خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کولی کوم زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی. هغه ورته وایي ټیک ده زما سره به ده به د هغه خدمت کوو، زده کړه به یې ترې کوله. خو هغه پادري ډېر ښه سړی و، ښه سړی و، نیک سړی و. ده د هغه خدمت کو خو بوډا و. نو چې کله د هغه د مرګ وخت را نږدې شو، د ځنکدن ټیم و، بیمار شو، نو ده ورته وایي ته خو مرې مړ کېږې او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم، چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم؟ ما ته خو هم څه لار وښیه که نه. نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو، وایي په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی، ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم. بهرحال دغه پادري مړ شو، دوی دفن کو. چې دفن کو سلمان فارسی رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو، لاړو هغې بل فادري ته ورسېد. هغه ته یې خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی یم هغه مړ دی، خو هغه راته وایي چې د خواله به لاړ شي. هغه ورته وایي ټیک ده. ده د هغه خدمت شروع کړو، د هغه نه یې زده کړه شروع کړه، خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و، هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک راښ کړی و، خو یې نور ډېر دنیادار سړی و، پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې، په څه طریقه جمعواري کوله. ما د ده خدمت کوو، دیم بوډا و. وی دې رانم په مړ کېدو شو، نو ما ورته وایي چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم؟ ده راته درېیم تن یاد کړو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي. بهرحال دیم مړ شو. چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم، هغې درېیم پادري له ورسېدم. هغه هم ضعیفه سړی و، دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی. چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم؟ هغه راته یو خبره وکړه، هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه، ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی. اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي. اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه، ته د هېچا خواله مه ځه. خو زه دا وخت داسې اینم که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی. مونږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او مونږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی. نو ته د هېچا خواله مه ځه، د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس. سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي هغه به زه پېژنم څنګه؟ دغې فادري ورته وایي تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي. وی کمی وی یو دا چې د آخر زمانه پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کیږي هغه به شغله نظم کوي، تش بیابان به شګي به شینکې به پکې نه وي. یو دا علامت ده. وی دویم دغه پیغمبر چې کومه علاقه ته هجرت کوي په هغه علاقه کې به کجوري ډېری زیات وي، کجوري به کې زیات وي.
دریم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلې خو خوري به نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلې هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ونو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی دا پنځه خبرې چې دی به وموندلې که نه دا د آخري زمانې پیغمبر دی سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وایي دغه پادري مفات شو مونږ دفن کو او زه دغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بیزې واغستې تجارت مې شروع کو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بیزې به څارومه دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم ګډې بیزې مې واغستې ځان له مې تجارت هم کو هغه مې سرولې هم په خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځېدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وي چې موږ د مکې یو ما وی چې یاره داسې دې زمانه کې خو تاسو خبر شوي نه یې چې ته چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي یا هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سړی دی د پیغمبرۍ دعوه خو کړي یو هلک راوتی دی ما ورته وایي چې ستاسو په علاقې کې موجود دی وي چې او ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي شینګي پکې نشته ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو اول علامت مې وموندو بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کړي ته ځان سره به ونه ځئ دوی راته وایي چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو چې ته راسره لاړ شه که نه ما ورته وایي چې ټیک ده بهرحال دې کافرې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې موږ خو ځو که راسره ځي ما وایي چې زر سره ځم د دې سره مې واپسي وکړه روان شوم وی دغه کسان ډېر ظالمانو خطر دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بیزې وي په لاره یې درنه هغه په زور واغستې هغه رانه هر څه واغستل او زه یې پرې نه ښودلم زه یې ونیولم او هلته کې منډایي ته بوستم په هغې وخت کې به دا وینځې غلامان خرڅېدلو منډایي ته بوستم د تجارت قافله وه وی هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی موږ به یې خرڅو ما ډېرې چغې ووهلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم وی چا منله او هغه قافله وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډایو کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ کړو سامان یې رانه مو اخېستو غلام یې رانه هم جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل ډېر زیات مې وچړل ما وی چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د اخر پیغمبر ته ځان ورسوم دین حق قبول کړمه نه خو زه غلام شوم زه خو اوس د اخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کوي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به بیا چې کوم ځای به چا لاندې کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی نو تښتېدی خو هم نه شم ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډېر زیات مې جړل الله ته بهرحال دا چا چې اخیستی وم هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه شل 25 ځایه خرڅ شوم په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي ما ورته وایي چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب وی کجورې پکې ډېرې وي وی زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځې که نه نو په بس کې چې ناست که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والا دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات ته ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته
نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوې د دغه کې ځای نه څه شروع کا درود شریف په شروع کوي دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده د دغه ځای نه به درود شریف شروع کوي د دغه ځای نه به د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده نو ما وایي چې کیدای شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي به هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا يهودي را باندې ډیر زیات مین ما بوله ډیر په اخلاص کار کو نه را باندې مینم ډیر زیاتو وی لګیاو په پټو کې می داغه کار کو په کجورو کې کار مې ولکو په دې کې ناس اپیچغه شو شور شو په مدینه منوره کې وی زه لګ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی وی تاسو مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوته او دا شور او دا غوغا سره جوړه شو وی چې د اخر زمانه غ پیغمبر چې کنه هغه د مکې نه مدینه منورې ته هجرت وکړو پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی غدویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو وینا رالم خپل مالک لره مالک ته مې وی چې مال لګي کجوري نه راکای غلام دی کنه ما ته چې مال لګي کجوري نه راکای زه دغه سړی خو لازمه ځان سره بلګي کجوري وسمه یا غراته وی چې وای نه کجوري والته کنه دا ځان سره مې کجوري واغسته وامي غستې لاړم د دغه پیغمبر خواله چې ورسېدم ما ته کجوري مخې ته کېښودې ما ته چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم ما ته چې دا کجوري د څه دي ما ورته وایي چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده نبي علیه السلام رانه واغستې قبول یې کړې خو ملګرو ته یې چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ ما ورته وایي چې تاسو وایي چې سلمانه مونږ پیغمبران صدقه نه خورو مونږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو مونږ پیغمبران صدقه نه خورو وی رالمه بیا د مالک خواله څه ورځې پس مې ورته چې ماله لږې کجوري نه راکړه زه هلته ورځم چې واله که نه بیا مې کجوري واغستې چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورلم ما ورته کجوري کېښودې چې سلمانه څه دي ما ورته وی چې کجوري مې راوړي دي خو دا تاسو قبولې کوئ نو ما ته چې د څه کجوري دي ما چې دا مې هسې هدیه راوړي تاسو لره نبي علیه السلام ته په خپله اول واخېسته وخوړه بیا ملګرو ته چې هلکه وخورئ وخورئ هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو هم تقسیم کړه ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی د نبي علیه السلام سره داسې کېناستمه بیا پاسېدم د نبي علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاسېدم د نبي علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم چې اوس مهر نبوت وینم که نه اخري علامت پاتې چې دا وینم بار بار به د نبي علیه السلام شا ته تلم خو ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا څادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم ویلی خو مې نه شو خو ما ویل چې زه دا څادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم نبي علیه السلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي سلمان فارسي څه لیدل غواړي نبي علیه السلام داسې د ځان نه څادر ته وکړی کمیس نه نبي علیه السلام دا څادر داسې ښکته وکشه چې وکشو مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلی شوی پو چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه السلام ته په ژړا شوم چې د الله پاک پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتله دا مې لیدل غوښتل نبي علیه السلام له رالمه په ژړا ورته شوم ما ورته چې کلمه راته ووایه دې کلمه راته وویلله ما ته چې سلمانه دلته راځئ ما چې د الله پاک پیغمبره نشم راتلی زه خو پردی غلام یم زه به ستا خواله څنګه راسم زه خو راوتی په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم نبي علیه السلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت سره وکړه مکاتب دې تا جوړ کړي ووایه ته زه بل دومره دومره پیسې درکړم ما آزاد کا د عقد سره وکړه ما وی چې ټیک ده لاړم خپل مولا ته مې چې ما آزاد کا زه به درله پیسې درکړم نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یې نه که نه داسې که نه زما نه مولا ډېر رضا و هغه راته وایي سلمانه دومره به سره راوړي دومره به سره راوړي او په دې پلان کې باغ پټي کې راله د کجورو یو باغ ولګوه او چې کله هغې کجورو دانې شروع کړي نو بیا به خبرې کوو بیا به څه کوو ما چې زما ارمان نه پوره کېږي زما ارمانو
یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا دی چې کجوره دانه نیسي ته کجوره نه لکې او هغه غټېږي او بیا دانې نیسي په هغې کې خو کلونه لګي کجوره نه لکئ که نه بیا چې هغې دانې ته رسې نو څو کاله پکې لګي نه چې دا ارمان زما نه پوره کېږي رالم نبي علیه صلات وسلام لره سترګو نه مې اوښکې روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي ما ته وی چې ولې ما ورته چې یو قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره سره کم دی زه غلام یم او دویم هغه و چې کجور باغ راله ولګو چې دانې ونیسي بیا به دې ازاد ومه نو دا کېږي نبي علیه صلات وسلام راته وفرمایل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه که دا ورسره څه که پخه که د الله پاک پیغمبر سره کم دي بس تو سره خبره وکړه حق د سره وکړه بیه سره پوره که صحیح دی زه لاړم امام مولا ته وي چې دا عقد راته منظور دی دا راته څه دی بیه زمونږ منظور دی وي چې صحیح دی هغه هم په خندا شي صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې بیا کجوري کوي بیا به وروسته ګورو صحیح شو بیه مې ورسره وکړله ورځې لږې غونته تېرې نه وي چې نبي علیه صلات وسلام راپسې سوال جواب وکړو سلمان فارسي ته وایي چې زما خواله راشي د نبي علیه صلات وسلام خواله رالمه نبي علیه صلات وسلام راله سره راکړو چې سلمانه دا سره واله دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره څوک چاله ورکوي په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي نبي علیه صلات وسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښ و دومره خوښ و د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښ و وي سلمانه واله دا سره د الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي دا خو نه پوره کېږي سلمانه دا اوسه ته خو ورته دا وتله که نه دا خو ورته وتله وي چې سره مې وړو مولا له مې وړو مولا ته مې چې دا سره وتله وي چې هغه وتلل چې څومره هغه ویلي دومره وختل هغې کې سره ولږ ما چې وړو ولږ خو چې څومره هغه ویلي دومره وختل دا د نبي علیه السلام څه وه معجزه وه د نبي علیه السلام ښه یو سره خو وشو اوس کجوري به څه کېږي نبي علیه السلام کجورو د کار ټایم راغی نبي علیه السلام راته وایي چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو کجوري پکې درله ما چې ځمکه برابر کړه نبی علیه السلام لرالم د الله پاک پیغمبر ځمکه مې تیاره کړې د کجوري پکې کرل غواړي نبی علیه الصلاة والسلام ملګری شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه ورړی کجوري زه په خپله کرم نبی علیه الصلاة والسلام تمامې کجوري په خپل لاس نحل کړي الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیه السلام باغ ولګو کجوري نحل کړي چې کجوري نحل کړي کجوري دومره زر زر غټېدې چې د کجورو د بار ټایم راتلو ټولو کجورو بار ونیو په یو کټ کې ویم کرلې کجورو څه ونیولې دارې م ونیولې باردارې م شولې زر زر غټې شوې سلمان فارسي راغلی د الله پاک پیغمبره کجورو خو دانې کړي دي ته خو راشه نن دارې له لږ کره نبی علیه صلات وسلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمامو کجورو دانې نیولي خو په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دي نیولې نبی علیه السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجوري نیولي دي دوه ډکو پکې ولې نه دي نیولي عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې ما کرلي وو دا پکې ما کرلي د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجوري نه دي کړي نبی علیه السلام وایي دا وباسئ شا بیله په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکې نور نال کړو او چې څنګه یې نال کړو هغې دوه ډکو هم بار ونیو هغې هم څه ونیو بار ونیو سلمان فارسی رضی الله تعالی لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله در کړو او تا وی چې باغ راله وکړه او چې کجوري وکړي بیا به ته ازاد یې راشه هغې دانې هم نیولي دي مالک چې وکتل وي سلمانه ته ازاد یې ته ازاد یې الله سلمان فارسی راغی او د نبی علیه صلات وسلام په خدمت کې لګیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام د پاره به تکلیف برداشت کوي مصیبت به برداشت کوي غمونه به برداشت کوي تهمتونه به برداشت کوي الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې ګزار کوي نبی علیه صلات وسلام ته جادوګر ویلی او که نه وویلی کوډګرې ورته ویلی او که نه وویلی
نبی علیہ السلام ته جادوګر ویل دي، نبی علیہ السلام ته کوډګر ویل دي، نبی علیہ السلام ته مجنون ویل دي، نبی علیہ السلام ته ساحر ویل دي، شاعر ورته وایي. د نبی علیہ السلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي، د نبی علیہ السلام لورانې د اوښانو نه راتاو کړي دي، د نبی علیہ السلام غاښونه مبارک شهیدان کړي دي، د نبی علیہ السلام پاڼې مبارک د وینو ډکې کړي دي. شوي دي که دا نه دي شوي؟ عائشه بیبي ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره په تا باندې کومه ورځ ډېره سخته راغلې ده؟ عایشې چې کله طایف ته لاړم که نه د طایف خلکو په ګوتو وویشتم هغه ورځ راباندې ډېره سخته وه، راباندې ډېره سخته وه. زه څوک یم او ته څوک یې؟ ما به څوک معاف کړي او تا به څوک معاف کړي؟ ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي؟ ضرور به درته جوړېږي. کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي، کله به دې په یو طرف ګزار کېږي، کله به در باندې په بل طرف ګزار کېږي. برداشت پکای، برداشت پکای. دا ډېر ګران کار دی، دا ډېر ګران کار دی. قربان شم د حمل محبوب نه. او ډېره آخره زمانه راوتې ده. الله دې زموږ د دین اسلام حفاظت وکړي. ورونو ګورې یو خبره درته کوم، ټیم ناوخته دی بلکل بس کوم، ما نه بیا خبرې ډېرې اوږدېږي. قیامت بالکل نږدې دی، قیامت بالکل څه دی؟ نږدې دی. علامات ټول ښکاره شوي دي. عربو ته بله ورځ د امریکې صدر راغلی دی، د مسلمانانو قاتل راغلی، عالمي سطح باندې د مسلمانانو قاتل، قصابي د مسلمانانو راغلی دی، د فلسطین د مسلمانانو د بچو قاتل عربو ته راغلی دی. عرب چې د هغې زنانه بروینګ د ګاډي نشو کولی، هغې مخ بار نشو ښکاره کولی، د عربو زنانه راغلی دي او د دغه ټرمپ سره په دواړه لاس باندې سلامونه کوي، هغه سره ګفې لګوي. تاسو به ټولو کتلي داسې ده که داسې نه ده؟ د سعودي عرب زنانه راغلي، هغه خلک چې هغه د حرمینو خادمین ځان ته وایي، هغه خلک چې هغه د حج او د عمرې پیسې اخلي، هغه پیسې هغوی ټرمپ له ورکړې مسلمانان په قتلوه. قیامت نور څه ته وایي؟ قیامت علامات نور څه ته وایي؟ څه وجې نه دا کار وکړو؟ صرف د دې وجې نه چې دوبۍ برج خلیفه جوړ کړی چې زه د هغې نه غټ بلډینګ جوړ کړم، زه د دوبۍ سره مقابله وکړم. داسې ده که داسې نه ده؟ زه د قطر سره مقابله وکړم، بلډینګونو ته غټ جوړ کړم. نبی علیہ السلام په هغه زمانه کې فرمایلي وو، وی د اوښانو سره ونکي، د بیزو سره ونکي، په خپو باندې خپیال بي، په سر باندې سرتور. یوه زمانه را روانه ده چې دوی به د یو بل سره په بلډینګونو کې مقابله کوي. دکه داسې ده نه ده؟ د عرب په سر سرتور وکنو، په خپو خپیال بي وکنو، د بیزو سره ونکي وکنو، د اوښانو سره ونکي وکنو. داسې وکړه داسې نه وه. نن ملکونه یو بل سره په بلډینګونو مقابله کوي که نه کوي؟ شاه سلمان وایي زه به د برج خلیفه نه په جده کې غټ بلډینګ جوړوم. مقابله شروع کړې ده که نه ده شروع کړې؟ قیامت نور څه ته وایي؟ د قیامت علامات نور څه ته وایي؟ عرب چې په غیرت په یادېدل، نن هغې ټرمپ ته خپلې زنانه مخې ته پیش کړي دي، په تحفه کې، په تحفه کې ورته خپلې ښځې پیش کړي دي. دا ټیک خبره ده. مونږ به د عربو قدر کوو، ځکه چې مونږ له الله چې کوم کلام را لېږلی دی هغه ژبه عربي ده. مونږ ته په عربۍ کې، زما قرآن په عربۍ کې ده، ځکه زه د عربۍ ژبې قدر کوم. زه د عربو قدر ځکه کوم چې زما محبوب هلته کې دفن دی. زه د عربو قدر ځکه کوم چې زما پیغمبر په عربو کې راغلی دی. خو زه به د هغې عربي قدر کوم چې کوم زما د محبوب تابعدار دی. زه د هغې عربي قدر نه کوم، زه د نفس عربي قدر نه کوم. که د نفس عربي قدر کوي بیا به د ابوجهل قدر هم کوي. ابوجهل په قریشو کې دی که نه دی؟ ابولهب په قریشو کې دی که نه دی؟ عربي دی که نه دی؟ بیا به د عتبه او د شیبه او د امیه ابن خلف او د عبدالله ابن ابی ابن سلول د رئیس المنافقین د منافقین سردار هم بیا قدر کوي. داسې ده که داسې نه ده؟ بیا به د رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول هم قدر کوي که نه؟ دا به قدر کوي، خو کافر دی. مونږ به د هغې عربي قدر کوو چې کوم د قرآن او د سنت او زما د محبوب تابعدار دی، چې د هغه خلاف کوي. زمونږ سره د دې عربي هېڅ حیثیت نشته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلمان فارسی رضی الله تعالی په شا باندې لاس کې خود په شا باندې، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته فرمایل
اے زما صحابو کو چرته تاسو د دین اسلام نه واپس شئ کنه الله تبارک وتعالی به د دین اسلام د پاره نور خلق پیدا کړي او هغه به تاسو نه زیات د دین اسلام خدمت کوي تاسو نه به زیات پاخوي په دین اسلام کې د نبی رسول الله مراد عربو چې د عربو نه به زیات خدمت کوي د دین اسلام صحابه کرام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زمون علاوه به دا سوکي نبی رسول الله سلمان فارسی د مټ نه ونی هغه به داخله کی هغه به داخله کی سلمان فارسی عربی نه او عجمی وو نن د دین اسلام زیات خدمت عجمیان کوي کنه کوي په ټوله دنیا کې ګوټ په ګوټ وګرځا اسلامي حکومت په کوم ځای کې دی په عجمو کې دی په افغانستان کې دی نه په عجمو کې دی بل ځکه په عربو کې اسلامي حکومت نشته دی نو خبره مې دا کوله چې بالکل اخیره زمانه راغلی ده خپل دین کنټرول کول ډیر ګران شوی دی الله تبارک وتعالى دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي ورونو دنیا خوږه ده خو دومره هم خوږه نه ده چې موږ پسې خپل دینونه پرېږدو صحیح شو نو موږ د خپل نبی علیه الصلاة والسلام سیرت دا مطالعه کول دي د خپل صحابه کرامو سیرت مطالعه کول پکار دي الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین